پاکستان خو به د خلکو پاکستان وروسته ملک پې نه ګڼو چې دا اسم نه دی، دهشتګرد دی او دا دی. اوس په دنیا کې لکه دونه مشهور شو چې د یورپ دا جرګې به په یورپ کې کېدې، د یورپ نه اوس پاکستان ته راغلی، دا به پاکستان کې کېږي. نو دا د پاکستان یو ډېر ښه اهم کردار دی او په دې کې زموږ لکه وزیر اعظم او سپیر مارشل دوی دا اهم کردار وکړ چې دلته رالل او دا دواړه ملکونه یې دلته کېنول او د دوی دا مذاکرات وشو. مذاکرات وایي چې نیم کامیاب شو، نیم پاتې دي. د دې لپاره اوس دوباره د هغوی دغه د اجلاس غاړې لکه امریکا راغلې ده. نو دا د پاکستان دپاره ډېره د فخر خبره ده او بلکې زموږ د قوم دپاره هم ډېره د فخر خبره ده چې پاکستان یو کمزوري ملک او دومره پاور ته ورسېدو چې مثلا د یورپ ملکونه راځي او دلته هغه جرګې او مشورې دلته کوي. بیا زموږ د فوج او د پیډ مارشل کردار که نه ډېر ښه کردار یې دی، ډېر ښه کردار یې وکړو، ډېر ښه کردار یې وکړو چې رالل او په دلته یې دا ملکونه راوستل. نو د هغوی خو مثلا تعریف پکار دی، که کوم خلک ورپسې خبرې کوي نو دا د ملک دشمنان دي چې دوی پسې خبرې کوي. وزیر اعلی خو وروره بس صرف د جلسو جلوسونو له ځي او نور خو زموږ هسې بس په ناانعام وزیر اعلی دی، هغه خو په اسم نه دی، صرف د جلسې جلوسونو به هغه صرف د دې لپاره یې چې راپاڅئ چې بس عمران خان آزاد کړو. زموږ په عمران خان باندې څه چې ته عمران خان آزاد دی، دې صوبې له څه کار وکړه، د ملک له څه کار وکړه، د عوامو له څه کار وکړه، دوی له څه پیدا ورکړه، دوی له تعلیم څه بندوبست وکړه، د روزګار وله وکړه. دا خو به دوی دا 14 کال د دوی روان دی. تاسو وګورئ په 14 کاله کې په دې صوبه کې څه مونږ شو، صرف جلسې او جلوسونه دي. دا خو ټول هم د فوج د قربانۍ دي چې دا ملک یې دومره راټینګ کړی دی.